بسم الله الرحمن الرحیم. د معاملاتو خبره مونږ کوله. نن مونږ خبره د سود په باره کې مختصر غونډه کې کوو او بیا په معاملاتو کې چې کوم جایزه طریقه ده چې هغې ته مضاربت ویلی شي او دا شونته شرکت ورته ویلی شي د هغو تذکره مختصر غونډه کې کوو. علما لیکي چې په کومو اسلامي ملکونو کې په کومه ورځ باندې سود ختم شي په هغه ورځ باندې به مسلمان او اسلامي ملکونه ترقي شروع کړي. او بلدان لیکي چې که مسلمانانو په خپلو ملکونو کې سود پرېښوله نو په هغه ورځ باندې به یهود او کافر ختم شوي. نن موږ تاسو سوچ په باندې وکړو ای ټي ایم هر سړی استعمالوي. ای ټي ایم د هغې چې څومره پایدار د مکمل اسرائیلو له درومي بقایه اکاونټونه دي ورلډ بانک او دا شونته هغه ایم اف ته دا ټول د کفارو په قبضه کې دي او د هغې چې څومره ګټه ده هغه ټوله کفرو له درومي. د موږ خپلې روپۍ دي او موږ استعمالوو او ګټه د ټوله نه زیاته کفرو له تیو بلکې موږ د هغو الټا شکریا هم دا کوو چې شکریا ته د بانک سیستم راوښکلی دی. ګنې مو به د پیسې دومره زیاتې پیسې به مو چېرته پټولی محفوظ دي د طور وجه نه. الان کې پیدا پکې د هغو په کار داره چې هغه د مو شکریا ادا کوي. مو مسلمانانو په خپلو اکاونټونو باندې سودونه شروع کړي دي دغه لپاره چې پیسې مې پکې محفوظ وي. په پریکاتو کې مولا د هغې ګټه هم درومي. دا ارامه ده. په قرآن کریم کې الله رب العزت چې د خپل جنګ اعلان کړی دی چې د مو سره جنګ له او جګړې له تیار شي الله رب العزت سودخورو ته دا شونتې ویلي. الله رب العزت د هغوی د قبر نه د روچتېدو چې کوم حالت ذکر کړی دی هغه انتهایي په بوره حالت کې وي. نبی علیه صلات وسلام د زنا او د قتل نه او د شرابو د څښلو نه زیاته ګناه چې وښولې ده او زیاته بدي چې ویلې ده نبی علیه صلات وسلام هغه د سود روپۍ ویلو. نبی علیه سلام فرمایي چې ربا د بیا حصې دي او د ټولو نه اسانه یا د ټولو نه مملي څه چې هغې کومه ده یو سړی د احساس د سوچ ځون سره پیدا کړي لکه د مور سره زنا کوي نعوذ بالله د ده نه زیاته ګناه ده. د نبی علیه صلات وسلام فرمایي نور الفاظ نشته چې سړی په باندې د سود په شونتې د ناراکوره اعمال بدي په باندې بیان کړي. ملګري په بینکونو کې هغوی سره کله کله په دا مثالو باندې موږ ډسکس کوو. مو په هغو پرې ډېر محنت وکړو چې هغو د سیسټم پرېږدي او چې ته داسې الوله ډیپټي شروع کړي ځکه چې د بینک د نوکرۍ په باره کې علما فرمایي چې خصوصا په هغې باندې کله بیا سود وي او ورکوي یې په باندې داسې اکاونټونه وي داسې بینکونه کې بیا کار کوي د هغوی ګټه هم ارامه ده. د هغوی چې کومه ډیپټي ده په هغې کې هم ارامه ده. علما ته دا پرې لیکي چې د هغوی سره اخترې کول جایز نه دي. خیره خبره مې د هغو کوله هغه وي چې مولا کله خلق روتي نوي اکاونټونه جوړوي نو په 100% کې تقریبا چې 2 یا 3% خلک داسې روشي چې هغه وي چې ماته صرف بس اکاونټ جوړ کا زه پکې صرف پیسې محفوظه کوم مولا د په باندې ګټه نه ردرومي او را بقایا چې 97% خلک داسې دي چې هغه ردرومي وي چې ماته په باندې سود کولاو کا سود په باندې کولاو کا د تو خپلې پیسې دي دا ته ولګوه چې کومې جایز طریقې اسلامي وخالي دي په هغه طریقه باندې ته پیسې وګټه. الله رب العزت په توله په باندې ګټه هم درکوي توله به په باندې ثوابونه او بدلین درکوي. او د هغې د ټولو نه اسانې طریقې دا دي چې یا په باندې بنګلې جوړې کا او هغه بنګلې خلکو له په کرایه باندې ورکوه توله به الوله ګټه رسي. دا شونتې په دا باندې ته ګوډي واخله هغه ګوډي په کمپنو کې ته داخل کا هغه به توله فیصدي الوله ګټه درکوي. یا دا ګوډي په باندې ته واخله او یو غریب سړي له په ډرایورۍ باندې ورکا به ته وایي چې بهي څومره پیسې په باندې جوړوي هغه به سره موته په دا طریقه باندې نیموي د ګاټې او د تاون چې کومه طریقه او کوم سټامپ لیکل شي په کوردار چا د علماو په نگراني کې ولیکل شي. دا شونته په کوردار چې سړی مضاربت وکړي. مضاربت طریقه دا چې زه مو سره پیسې شته خو ټایم را سره نشته دی هنر را سره نشته دی چې هغه پیسې زه په نورم په باندې سیوا کوم. یو بل غریب و محتاج سړی دی دغه سره ټایم شته دی دغه سره کسب و هنر شته دی خو دغه سره په لاس کې پیسې نشته دی. ته خپلې پیسې هغه له ورکه او په دا طریقه باندې به دا پیسې استعمالیږي توله به هم پیدا درکوي هغه له به هم پیدا درکوي. چې کله یو سړی په دا طریقه باندې بل له پیسې ورکوي دغه مضاربت وي په کوردار چا د علماو په نگرانۍ کې مو کو خو صرف دومره د توین چې دا یې جایز صورت دی. دا شونته شرکت وکړي سړی یو سړي له په قرض باندې روپۍ ورکوي ته وایي چې دا مثلا 2 لاک 3 لاک روپۍ مې توله په قرض باندې در کړې او هغې نه پس ته ویله 3 لاک روپۍ نورې ورکوي ته وایي ښه دا موش په دی اوس په سزا ته شریک کاروبار شروع کړو. دا رمو چې کومې پیسې دي دغه به مولا نیم په نیمه ګټه رسي تو چې کومې روپۍ دي دا به توله نیم په نیمه ګټه درسي پاتې شو د مو 3 لاک 2 لاک روپۍ کومه قرضه چې په تو باندې وه هغه چې ته کله هم راکوي بس لږه لږه راکوه نو هغه به خپله خونه مې سره چلوي د هغه به سالنډ دی نه هم راون کړه لکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان په بل مسلمان باندې اسانتیا راولي الله رب العزت په ده باندې اسانتیا راولي. نو د موږ خپلې الولې روپۍ دي انتهایي په تکلیف باندې موږ ګټلې دي انتهایي په مشکلاتو باندې موږ ګټلې دي. موږ په کار داري چې دا داسې په موملي ګاټه باندې په موملي ارمانونو خواهشاتو زیاتېدو له وجې نه موږ دا ځان ته ارام نه کړو په کار داري چې موږ په دا باندې الول کاروبارونه شروع کړو